امیری او غریبي خو د سوچ ده چې که دا سوچ ته یو ځل مالداره کو کنه نو دا بهر د پیسې ټکی دا مالداري نه ده، دا به درته په خپله رامنډه وي، دا به درته په تخپو کې پرته وي. خو د دې شرط دا دی چې ټولو نه مخکې به خپل سوچ مالدار کې د پیسې ټکی دا غریبي نه ده، دا اسانۍ سره ختم شي، خو د سوچ دا غریبي نه ختمیږي. تاسو وګورئ په خپله معاشره کې چې څوک د قرنګ ډېر جنګړمار دي، د ورکوټي زړه خاوندان دي، د ورکوټي ذهن، هغه ټول عمر هم د قرنګ په غربت په دلدل کې پراته وي. نو په دې کې ضروري خبره دا ده چې تاسو خپل سوچونه مالدار کې، او سوچونه به څنګه مالداریږي؟ هغه به په قربانۍ باندې ځان بل ته پاتې راوستو باندې. که چېرې تاسو کې دا طاقت راغی چې تاسو بل ته ځان پاتې راوستی شئ، بل یې وضعیته وویلې او تاسو خاموش شوئ، بس دا ستاسو د خوشحالۍ د سفر آغاز دی. ستاسو سفر به د خوشحالۍ د دې ځای نه شروع کیږي. زمونږ مثال خو اوس د مړ کب دی، دا مړ مئی او دا مړ کب نه دی، هغه به ځان سره ځغلی، هغه کې ژوند نه وي چې هغه په خپله مرضۍ باندې چې د نو ځان له لاره تلاش کړي. او ژوندی کب چې کوم دی نو هغه په خپله مرضۍ باندې ژوند تېروي. دغه رنګې ژوندي خلک چې وي، د سوچ خاوندان چې وي، هغه ویښ، د هغې مثال د ویښو وي، هغې مثال د اودو او د مړو نه وي. تاسو د خپلو بچو د نوې سره تربیت کولی شئ چې نن موږ دا ټول دلته عهد وکړو چې موږ به د خپلو بچو اوس د نوې سره تربیت کوو، یو نوې سټارټ به اخلو، او موږ به الله نه دعا کوو چې الله زه خو پوهېږم نه، خو ما ته هغه لارې ګودرې وښیې چې هغه کمې د ښه تربیت دي، کمې د کامیابۍ دي، د رښتیا کامیابۍ او د رښتیا خوشحالي. اوس خو زمونږ بناوټي چې دی د سرخي پوډر دور دی، ظاهري بناوټي، بس کپړې به هم چې کوم دی نو ډېرې سپینې وي، کورونه دیوالونه چې کوم دی به ډېر سپین وي، او دننه زړونه او ذهنونه خیرن دي. مونږ ته د ټولو نه مخکې خپل ذهنونه صفا کول ضرورت دی. په کپړو باندې خو پوهېږو چې په کپړو باندې چای توی شو نو هغه زر زر چې دی نو صفا کړو، هسې نه چې دا داغ پې پوخ نه کي. خو په ذهن باندې چې کم داغونه لګېږي هغه دونه پاخه شي چې هغه بیا نه صفا کیږي. په زړونو باندې چې کم داغونه ولګېږي. مونږ تاسو وګورئ په کلونو کلونو پښتو کوو، په رشته دارانو، وروڼه د یو بل دشمنان دي، د ترونو زامن د یو بل دشمنان دي، د ماما زامن د یو بل دشمنان دي، خپلې مټې هم د ځان نه پرې کړي دي. دونه مونږ کې طاقت حوصله نشته دی چې مونږه چېرته یو خبره داسې ترخه وشي، نامناسب وشي او هغه بل وبخو چې زه خیر دی.